بل ورځ یو ځای کې روان وو، ها وګورئ ښه کمې ښځې چې د خپلو خاوندانو نه طلاقونه اخلي، خوله چې ورته وایي د هغې څومره نقصانات دي. ښه دا تاسو وګورئ که نه د دې زنانه خوله عوه شوه، صحیح ده، او 8000 روپۍ وایي میاشت په پلار ورکوي. الله اکبر کبیره. نو ته راته ووایه مړه دا ښځه چې د بل سره نکاح وکړي نو هغه خاوند به د دې بچنګۍ خیال وساتي؟ چرې هم په اسانه صحیح خیال نه ساتلی کم چې خپل پلار ساتي. زه یو څو ورځې مخکې یو ځای کې وم، یو ماشوم تقریبا ماخوستن ټیم و ډېر ښایسته موټه ماشوم بهر ګرځېدو، ډېر په عجیبه انداز ګرځېدو. نو ما کس تپوس کړو دا ماشوم څوک دی لکه په دې ټیم څه کوي؟ وایي د دې مور دویم واده کړی دی. الله اکبر کبیره، دویم واده کړی. الله الله. نو یې مور ظالم نو دا بچي استانه پیدا دي، نو مې دا دې ټیم کې څه کوي؟ بس مور په خپلو مزو چرچو کې دی یو قسم لا، او یو دا دی یوې خور ده په دې پردو کوڅو کې ګرځي، په پردو درونو باندې غټېږي. نو ته راته دا ووایه مړه دا مور ده خپل پلار، الله الله، خپل پلار ګوره ډېر کم داسې پلاران به چې د نورو د بچو د ښځې سره چې کوم بچي راشي د هغې ګوره خیال وساتي. ښه دا خوله عوه شوه که نه، او وایي 8000 روپۍ 8000 روپۍ به وایي پلار ورکوي. صحیح ده. الله الله الله. نو ته راته ووایه مړه 8000 روپو کې څه کېږي؟ الله اکبر. او د دې ښځې څومره بدنامي وشوه یو قسم لا، د ټول عمر پیغور یو قسم نه دې ښځې ځان دپاره اساس کړو. او تاسو ته پته ده احادیثو مبارکو کې راځي کومه ښځه چې بلا عذره یعنی بی عذر د خاوند نه طلاق غواړي نو فرشتې پې لعنت وایي. ګورې ډېر غټ بدترین جرم دی دا ښه دا طلاق. او نن سبا ګورې ښځې ګورې ډېرې زړورې شوي دي چې لږه خبره شي که نه لږه خبره شي ما پرېږده، قسم دی چې لږه خبرې شوي ما پرېږده، خاوند ته وایي او ماله طلاق راکړه او ماله دا وکړه او ماله هغه وکړه. بعضې ښځو په خاوندانو باندې رپورټونه کړي دي. الله بنده دا خاوند هم ډېر بې غیرته یو قسم ده چې دا د وخته سره د ښځې باندې کنټرول نه وي. ګوره ښځه دا ماتخت کوي د سړی راجا دی، راجا یو قسم لا الله ولې قوت ورکړی. خو دا بعضې خاوندان هم څه وکړي ځان ماتخت کړي د ښځې، او په کم کور کې چې د ښځې حکمراني ګوره یاد ساتئ هغه کور تباه او بربادي. ښه هغې کې طلاقونه، هغې کې جګړې، هغې کې د ماشومانو په سر ټس ټوزو، هغې کې د ګاونډیانو سره جګړې، هغې کې د رور دشمن. دا ګوره یاد ساته دا د هغه کور مقدري ښه په کم کور کې چې د ښځو باچوي. نو جناب ښځو ته وایم ډېرې ګزاره کوئ، خاوندانو ته وایم واده ګوره له اولنۍ وادهی خبرې، دویم واده کې ګوره ډېرې مجبوریانې ښه خو خامخا پکې خو وي. نو برای مهرباني د خپلو خاوندانو سره ډېره ګزاره کوئ، په هر وړو خبرو د طلاقونه مه غواړئ. ما ته اکثر خاوندان رنګونه وکړي مونږ ته به دې میډیا څومره علما چې دي داسې نور علما الله یې د علماو زندګو کې برکتونه واچي. مولانا صاحب داسې چل دی او ښځه راته وایي چې دا چل وکړو. دا جرأت څنګه کوي یاره؟ دا څنګه جرأت کوي؟ یا نعوذ بالله د بل سره دوستانه سازي کوي. الله اکبر کبیره. الله دې موږ